الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام حضرت الحاضر سنة روان دي مغربي فکر فلسفه بیانی پرونی درس وضاحت سے چې سمندر اوبو ولې نمکینې دي او دغه دا نمکینواله څنګه دي د ګریویټیشن دا د چا نظریه و د نیوټن نظریه و دا شان د نور مفید معلومات هم تاسو ته بیان شو. نن به د ځمکې د گردش په اړه کې تاسو ته معلومات درکو او د سره سره به مونږ د سمندر نه چې کله د ګرمۍ په وجه بخارات چت شي د بارانونو دا سلسله دا څنګه روانه ده دا به د دې وضاحت بیان کوو. مولانا صاحب د ځمکې د گردش په اړه کې معلومات زمونږ ځمکو دا موږ د لپاره بیانو چې دا دلایل دا ساينسي دلایل تاسو زده کوي او د دنیا بیا خلکو عقیده جوړه کړي. تاسو په توګه چې دا دون نظام چې دا باران وريږي او کدا د نوکر رفتار کوي پس په مې رفتار کوي کنور رفتار کوي دا چې کشاګان رفتار کوي دا خود په خود نه کیږي. دا نو څنګه الله رب العزت موجود دي چې دا هر څه کنټرول کړی دی. زمونږ ځمکه ګول دا زمونږ ځمکه دوه قسمه گردش ګول مطلب بیزوي شکل کې دا مکمل ګول نه ده خو دا انډه ده هغه انډه د دې په شکل کې ده څو ورته ها وایي چې زبانو مګه دوه قسمه گردش کوي. یو خپل محور کې گردش کوي دویم مدار کې گردش کوي. په محور کې گردش او شابه په محوري گردش کې ځمکه په خپل محور کې گردش کوي. په محوري گردش کې ځمکه په خپل محور کې ګرځي. په محوري گردش کې یو چکر په 30 ساعتونو کې پوره کوي. 24 غنټو کې دا پوره کوي. د ځمکې د محوري گردش د وجه نشپه ورځ راځي. په محوري گردش کې چې د ځمکې کومه حصہ نور ته مخامخ وي هلته ورځ وي او کومه حصہ چې په مخالف سمت باندې وي هلته شپه وي. د ځمکې محوري گردش نه وي نو د ځمکې کومه حصہ چې نور ته مخامخ وي هغه به ټول ورځ بیا سوي هغه باندې به ټول عمر به هغه باندې سوي ورځ به او د نور مسلسل رڼا سره او تپش سره بس وځېدلې وي مولوي صاحبانو او نه به د اوبو ذخایر هلته موجود وي مولوي صاحبانو او کومه حصہ چې د لمر د مخالف سمت باندې به نو په هغه باندې به دومره یخني وي چې هر یو څیز به اور او برف جوړ شوی وي. که د ځمکې محوري گردش نه وي نو په ځمکه به یو جاندار هم نه وي ژوندی مولوي صاحبانو. تاسو سوچ وکړئ ځمکه د خپل محوري گردش سره مداري گردش هم کوي. د مداري گردش یو چکر په 300 او 15 ورځو کې پوره کوي. شابه یعنی که یو کال کې پوره کوي. د ځمکې مدار بیضوي د هګۍ په شان وي یعنی دا چې د نور نه چکر لګوي په بیضوي شکل کې وي. د دې بیضوي مدار په مرکز کې نور د لمر وي او لمر خپل مرکز لمر د خپل ځای نه حرکت نه کوي بلکې سوي ساکن وي. د ځمکې بیضوي شکل گردش کولو په وخت کې دا فاصله یو شان نه وي. د جنوري په اوله هفته کې د ځمکې فاصله د نور سره کم نه کم وي او دې ته قرب شمسي وایي. په جنوري کې چې اوس را روان دی نو دې کې سوي فاصله د نور سره زمون کم دی ته قرب شمسي وایي. او د جولای په اوله هفته کې د لمر د ځمکې نه ډېره فاصله لري دې ته بعد شمسي وایي. ځمکه په خپل محور کې 23.5 درجه زاویه باندې ښکته ده. د ځمکې د ښکته کېدو ته محوري ښکته کېدل وایي. د ځمکې محوري ښکته کېدو د وجې نه په ځمکه مختلف موسمونه راځي. ځمکه چې کله په حالت د قرب شمسي کې وي نو په هغه وخت کې د ځمکې محور جنوبي قطب نور ته مخامخ وي نو هلته د ګرمۍ موسم وي. په شمالي حصه کې د یخنۍ موسم وي او چې کله ځمکه په حالت د بعد شمسي کې وي نو هغه وخت کې د ځمکې شمالي قطب نور ته مخامخ وي نو د دې وجې نه په شمالي حصه کې د ګرمۍ موسم وي او په جنوبي حصه کې د یخنۍ موسم وي. ځمکه په حالت د قرب شمسي کې وي نو په هغه وخت کې د ځمکې جنوبي حصه نور ته مخامخ وي چې په هغه وخت کې د جنوبي حصې باندې د 20 سپتمبر نه واخله د 21 مارچ پورې نور ته مسلسل مخامخ وي یعنی شپږ میاشتې یوه ورځ وي او داسې شمالي حصو باندې شپږ میاشتې شپه وي. او چې کله ځمکه په حالت د بعد شمسي کې وي نو په شمالي حصو کې د 22 مارچ نه واخله تر 30 سپتمبر پورې نور په اسمان کې مسلسل ښکاره کېږي نو دلته شپږو میاشتو یوه ورځ وي. دې وخت کې د ځمکې جنوبي حصو کې شپږ میاشتې شپه وي. که د ځمکې محور ښکته وي نو په ځمکه په کال کې صرف یو موسم وي لیکن د ځمکې د محور د ښکته کېدو په وجه موسم بدلېږي. که چېرې دا مولوي صاحبانو پوه شولې که نه دغه شان ده چې د قرآن کریم آیات مبارک ده. د قرآن کریم آیاتونو په باره کې د ساینس تصدیقات. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب به الأبصار. سورة النور آیت نمبر 43. آیا نه دي کتلی تا چې الله تعالی روانوي وریځ بیا هغه په خپل منځ کې یو ځای کوي بیا هغه لاندې باندې قط په قط کوي بیا ته وینې باران چې دې له منځه راوځي او د اسمان له جانبه د وریځو غرونو راکوزوي چې په هغې کې ځینې ګلی وي نو هغه رسوي هغه چاته چې غواړي او بیرته ساتي د هغه چاته چې غواړي
نږدې ده چې د دې پړق برېښنا نظرونه ختم کړي. ختم شو جبان د سمندر نه د لمر د ګرمۍ په وجه بخارات چټیږي دا بارانونه چې ورېږي نو دا د دې څه ترتیب دی دا څنګه کېږي نو ساینس موږ له صرف څه وکړو موږ له دا وښودله خو ساینس دا وضاحت نشي کولی چې دا ولې کېږي باران که چېرې فطرت سره کېږي نو هغه به همیشه یو شان کېږي څه به وي یعنې همیشه به یو شان باران ورېږي نو بیا به سره دا خبره موږ ومنو خو چې کله کېږي کله نه کېږي کله قحطسالي راځي او کله سیلابونه راځي پته ولګېده چې څوک څه دی چې د هغه په حکم سره دا هر څه کېږي لکه ګوره اوس خلکو رابوټونه جوړ کړي دوستانو دا رابوټ به تا ته یو شان کار کوي دا تا ته د خپل ذهن مطابق فیصلې نشي کولی ځکه چې ته څه کومه ډیټا انسټال کړي د هغې ډیټا مطابق به کېږي لکه دا دغه د موټر دي کوم چې د اټومیټک ګاډي دي بغیر ډرایوره چلېږي دوستانو دی چې کله خراب شي د سړک منځ کې ولاړ بیا دا نه مخکې تللی شي نه وروسته تللی شي بس تر څو پورې چې دکې دوباره ډیټا انسټال نه کړي او څه ونه شي نو ګوره دوستانو دا خو هغه څه شی دی رپورټ دی چې په خپله چلېږي او یو مقداره پورې چلېږي لیکن دلته دا د ورځو دا کار د رپورټ په شان نه دی وروسته یو نظام موجود دی چې کله څه کېږي کله ډېر باران ورېږي او کله لږ ورېږي او کله نه ورېږي او کله بې ضرورته ورېږي ملجبانو نو باران څنګه کېږي د باران وضاحت موجود دی شابه او د هواګانو په ذریعه یو یخ مکان ته منتقل کړي دا بخارات هلته چې ورسېږي دې بخاراتونه اوبه جوړې شي او بیا د باران په شکل کې راورېږي او که دا بخارات زیات یخ فضایي مقام ته ورسېږي نو بیا ترې ګلۍ جوړه شي او دې اصولو سره باران ورېږي په پاکستان کې جون او جولای کې موسم ګرم وي د بحیره عرب نه بخارات دا د بحیره عرب نه چې دا بخارات اوچت شي او دا د همالیا غرونو سره وجنګېږي نو بیا دا بیا د پاکستان طرف ته وکړي ته سوچ او د غر د یخوالي په وجه د دې بخاراتونه اوبه جوړې شي بیا په جولای او اګست کې زیات بارانونه کېږي په دې طریقې د باران د ورېدو عوامل بیان شوي دي دا ته ساینس وښودل چې د بحیره عرب باندې چې د سمندر د تپش ولګېږي دلته نه دا بوړبوړکو په ذریعه څه شي د غرونو د بره فضا ته یو زیات د غرونو غټ یخ مقام ته لاړ شي بیا دا را واپس شي پاکستان طرف ته ملجبانو بیا د اګست جولای اګست د دې وخت بیا بارانونه ډېر کېږي سیلابونه بیا ډېر راځي د سمندر نه د یو مقام فاصله او سطح د سمندر او د هوا روح او اوچتوالی دا یو شان دی نو اوس سوال دا دی چې هر کال یو شان باران ولې نه کېږي کله خو دومره باران وشي چې سیلاب راشي او کله دومره خوشحالي چې د حیواناتو دپاره اوبه نه میلاوېږي نو پته ولګوي چې خالق موجود دی او هر څه د په کنټرول کې دي چې کوم ځای چې خوښه وي هلته باران کوي چې کوم ځای خوښه نه وي هلته یې نه کوي دویمه خبره دا ده چې وریځ چې دا په کروڑونو ټنه اوبه د بخاراتو په شکل کې اوچتوي په یو سکند کې کروڑو ټنه اوبه اوچتوي د بخارات دا اوچتېږي په یو سکند کې که د بخاراتو مقدار لږ وي نو بیا به تاسو ویلی چې دا خو لږ و ځکه اوچت کړه هوا اوچت کړه نو دا څاڅکو شکل څنګه اختیار کوي بیا د څاڅکو شکل څنګه اختیاروي شابه چې په کار خو دا چې ټولې په یو ځای راپرېږدي نو د څاڅکي ترې څوک جوړوي که د بخاراتو مقدار لږ وي خو بیا تاسو ویلی شي چې بخارات لږ و ځکه یې د څاڅکو په ذریعه نازل کړو لیکن بخارات خو په کروڑونو ټنه اوبه موجود دی او بیا چې دا بخارات سخت یخ مقام ته ورسېږي نو هلته د وینو کونه بیا ګلۍ جوړه شي کوم چې بیا د عذاب شکل اختیار کړي په دې سره فصلونه تباه او برباد شي نو ساینس خو ډېره ترقي کړې ده دا بخارات د کنټرول کړي او کنده د کنټرول کړي د یو ټایټانیک د سمندر نه نشي راایستلی دی به دا څه کنټرول چې مونږ یې وګورو نو پته ولګېده چې دا هر څه د الله تعالی په قدرت سره کنټرول کړي دي کوم ځای چې الله تعالی خوښه وي هلته د هوا روح کړي او په هغه قوم باندې ګلۍ نازله کړي دا د اوبو بخاراتو یا د منجمد شوي ورېځو د جنګېدو سره برېښنا پیدا کېږي جبانو د اوبو د بخارات او کوم چې ورېځ وي منجمد شوي یخه شوي هغې سره چې وجنګېږي دې کې دا برېښنا د دې وجې به پیدا کېږي دا غرب شي بیا کله د تندر پکې راوځي په کوم ځای باندې وغورځېږي هلته هر څه وسوځي نو ساینس دومره ترقي وکړه او دا ولې نشي کنټرول کولی پته ولګوي چې دا هر څه د الله تعالی په اختیار سره کېږي الله تعالی په بل آیت مبارک کې فرمایلی دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيرسله في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون سورة روم آية نمبر 48 الله تعالی هغه ذات دی چې لېږي هواګانې بیا هغه پورته کوي وریځې بیا الله تعالی د خورې په اسمان کې څنګه چې وغواړي او دغه وریځې ټوټه ټوټه لاندې باندې وګرځوي او بیا ته ویني باران د هغه چې د هغې ورځې د مین نه راوځي بیا چې د هغه چاته خوښه وي چې د الله چاته خوښه وي هغې ته رسوي په خپلو بندګانو کې نو دوی بیا څه شی شي او دا حقیقت خبره دی د کومو خلکو باندې چې قحطسالي د اوبو ورقه د موت ته نشته دی او موږ ته الله قدر راکړي چې موږ بیا بهر لاړ شو دلته غوره موږ کورونو کې اوبه پراخه استعمالوو دلته
موږ خپل لورلۍ ته تشکیل شوی دا به ته منې دومره به ته وخت بارانونه نه کېدل ګرمي مو یاره دومره دی خلکو به موږ به چېرته لاړو چې خصوصي دواګانې دي خاصالي دي هغوی سره د خپل ځان سره سره د حیواناتو غم هغوی د اوبه نه ملګري فصلونه نه کېږي یار چې فصل نه کېږي حیوانات دې تږي وي تاسو تږي یاست نو به ژوند به څنګه او بیا عربو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا صحابه کرام راغله ورته وویل که نه چې د تیمم په باره کې او د غسل په باره کې نو اودس په باره کې چې خبر راغله او ته چې د خدای رسول دونه اوبه نه چې موږ اوس کوو موږ به خوراک تاک ځان له برابر کړو موږ به غسل او اودس څنګه کوو ته سوچو که نو داسې لکه اوس هم هغه ملکونو کې چې لرزانه دي اوبه پکې ګران دي دا خو لکه دلته به نو شکر دی الله رب العزت په موږ باندې دا فراخي کړې ده په ده باندې څه کېږي نو ما خوشحاله کېږو چې نه خبر د الله ډېر لوی نعمت دی اوبه او بیا زمونږ د دې زمونږ د پښتنو د علاقو اوبه ماشاءالله ټولو کې نشته وي دا د الله ډېر لوی نعمت دی دوستانو په دې آیت مبارک کې الله تعالی خپل نښې او نشانونه بیان کړي دي مثلا هوا د یو وړوکي کاڼي بوج هم نشي برداشت کولی او هغه کاڼي په ځمکه راغورځېږي مګر حمله د هوا کې الله دې هوا کې الله تعالی دونه قدرت پیدا کړی ته سوچو که الله تعالی دونه طاقت پیدا کړی چې د سمندر نه دا یو کاڼی ته بره وله چېرته یو 2 ګرامه کاڼی موله دا به لاندې راځي دې هوا دا اوبه څنګه کنټرول کړي دي دا بخارات یې څنګه کنټرول کړي دا ولې لاندې نه راځي چې دا برف یې دا ته وړي او هغه یو مخصوص هلته فلټر کې ده دنه اساس کې جوړ کړي بیا ته پته راوغورئ دا کېږي په خپله یاره که دا څه ته کېږي چې د سمندر نه په کروڑونو ټن اوبه د بخاراتو په شکل کې اوچتې کړي د دې بخاراتو د وزن اندازه د هغه ځای نه معلومېږي کوم ځای کې چې باران شوی وي چې څومره انچ باران شوی وي او د هواګانو 2 ملي میټره باران وشو څونه 2 ملي میټره باران وشو ته سوچو که چې دا څونه غټ باران دونه اوبه راوري او دغه څه ویلي بلاول بټو څه ویلي چې زیاده بارش ہوتا ہے زیاده پانی آتا ہے چې ډېر اوبه باران ډېر اوبه راځي او د هواګانو دا روح په خپله نه متعین کېږي بلکې الله تعالی دا متعین کړی دی او دا وریځ چې یخ فضایي مقام ته ورسېږي هلته د دې بخاراتو نه چې اوبه جوړې شي نو په یو ځای نه راغورځېږي بلکې څاڅکي ترې جوړ شي د دې اوبو نه څاڅکي چا جوړ کړي دي د علم موسمیاتو ماهران وایي چې د وریځو هغه حصې چې ګلۍ ترې راورېږي دا 4.1 دا ګلۍ چې ترې راورېږي دا 4.1 میله یا 1.6 کیلومتره یا دغه شان ته کې 1.6 نواله تر 9 کیلومترو پورې اوچت مقام نه راوړي جواب دا غلې په مونږ باندې وریځ چې د یو بل سره وجنګېږي نو دې سره برېښنا پیدا کېږي که په وریځ کې لوندوالی او د اوبو څاڅکي نه وي نو بیا ترې برېښنا نه پیدا کېدله چې په وریځو کې د اوبو څاڅکي ګرځي دا د یو بل سره ولګېږي نو دې سره برېښنا پیدا کېږي دا برېښنا چې پیدا کېږي دا وریځ خپلو کې جنګېږي یو وریځ د بل سره وجنګېږي نو د بلاک وکړي لکه بجلي ده که نه بجلي حساب شي په زبانو د ساينسدانانو مطابق په دنیا کې په مختلفو مقاماتو کې روزانه تندر غورځېږي په هر کال کې تقریبا 1000 کسان د دې نه مړه کېږي او تندر د وجې نه کاین په دې دنیا کې چې اکثر تندر غورځېږي تقریبا هر کال ته ساينسدانان وایي ماهرین وایي چې 1000 پورې کسان د نسه کېږي او زرګونه ورسره زخمي کېږي د آسماني تندر که نقصان شته دی نو هلته فایده هم لري دا چې په کوم ځای باندې وغورځېږي هلته نایټروجن پیدا کوي نایټروجن پیدا کوي کوم چې د ټولو دپاره مفید دی د باران څاڅکي په یو خاص رفتار او مقدار سره په ځمکه راغورځېږي دا باران اوبه تقریبا 1200 میټر اوچتوالي نه راغورځېږي که بل څیز د باران د څاڅکي په وزن سره وي او دا راغورځېږي نو هغه به 558 کیلومتر کېږي دا ګوره تاسو ته وضاحت کړی دی دا ګوره دا د 1200 میټر اوچتونه دا راغورځېږي او که بل څیز د باران د څاڅکي په وزن سره وي او دا راغورځېږي دا به څه وي دا 500 د باران څاڅکی موږ له څو کې راځي 558 کیلومتر رفتار دی د باران د څاڅکي رفتار څومره 558 د ګولۍ رفتار د ډز د تمانچې د دې سو د 1100 کیلومتر دی څو 1700 د غالبا د سوچو کنه هغه نیم تخابو کیږي دا سړی کې نه نوځي کنه نه نوځي نو چې دا پته ولګي چې بر بریکونه په بيتا کې موجود دي دا هغه بریکونه په جدا چې دا تر رسیدي 15 کیلومتر یا 8 کیلومتر د ورسېږي د رفتار بیا راشي نو ځکه ونه شي ماته ونه د لکور کې نه انسان سره کوي نه ولا څه په هر څه کې بدا یو استاد کې استاد لپاره کوي او د ګولۍ رفتار تقریبا 100 کیلومتر د باران څاڅکي تقریبا د ګولۍ د نیم برابر وي لیکن الله تعالی د قدرت کارونه ته وګوره چې دا د 8.10 کیلومتر دا چې موږ ته رسیږي 10.8 کیلومتر فی غنټه سره بیا د سکیږي بس مکه باندې دارا ورځي څه شي دا د برساس کې ملګری د دې وجنه د باران په یو خاص شکل کې وي کوم چې د کره هوایی د
مګلو سره اثر او یا بل شبانو د دې د وجنه د باران سات کې په یو خاص شکل کې وي کوم چې د کورې هواري د مګلو سره اثر او رفتار سچ شي که د باران د سات کو شکل بل چل وي یا د کورې هواري د مګلو او کې دا خاصیت نه وي نو باران د وجنه په ځمکه به تباہي جوړېدلې ها باران ورون کی وریځ کم از کم 1200 یعنی 1200 میټر وي د یو څاڅ کې پیدا شوی اثر کوم چې دی اوچت مقام نه ورډولې شي دا هغه څه برابر کېږي د کوم چې وزن 1 کیلوګرام وزن راخوشي خبرانه سکیږي خبرانه 1 کیلو کاڼي راخوشي ګور جوړه ټول بسرونه ماري کوم چې 15 سنټي میټر اوچت مقام نه راغوزار کړي داسې وریځ هم چې 10 میټر اوچتوالي نه باران راوروي دی مقام د یو څاڅ کې اثر د 1 کیلوګرام د وزن برابر ویلو کنه اجازه تر چې برغه وجنګي داغه د رفتار د وجي دا د 1 کیلو سی شي 15 منه دي جوړ شي من زبان د رفتار د وجنه بندا ایمن مخته وضاحت کړي وو کوم چې د 1 سل او 10 سنټي میټر اوچت مقام نه د 1 کیلو سی راغوزار کړي د دینه اندازه ولګوي په دې صورت کې په دنیا یو څه هم ژوند نه پاتې شوی او نه به کوم امارات پاتې او نه به کوم جاندار د یوې اندازې مطابق تقریبا 16 میلیون ټن اوبه په یو سکند کې د بخارات نه جوړېږي دا مقدار د هغه اوبو برابر دی کوم چې په یو سکند کې په ځمکه راوړي نو زبانو سوې سونه کېږي تقریبا 14 میلیون ټن سو 14 میلیون اوبه په یو سکند کې د بخارات نه منځبانو اوبه دا د بخارات نه جوړېږي چې د بخارات وګړي په یو سکند کې تل تسکی کنورټ کېږي 14 میلیون او منځبان ټن دا هغه د اوبو برابر دی کوم چې په یو سکند کې د سکی د ځمکه باندې راوړي د بخاراتو نه د باران ساس کې څنګه جوړېږي منځبانو په دې باندې څلور پنځه مرحلې راځي دا وضاحت موجود ده د بخاراتو نه څنګه د باران ساس په دې باندې درې مراحل دي منځبانو څو درې مراحل اول مرحله د هوا چلېدو سره په سمندر کې ځګ پیدا شو دې سره بلبلقې ترې جوړ شي په دې سره د ذرات اسمان طرف ته اوچت شي په دې ذراتو کې مالګه په کافي مقدار کې موجوده وي دا هوا د ځان سره اوچت کړي او د کره هوایي اوچت مقام ته یا د ځان سره بودي دا ذرات کوم ته چې ایروسو وایي دویمه مرحله اوس ولې دا هوا دا د زبانو په سمندر د هوا کې په دې کې ځګ پیدا شي او بیا دې سره دا بلبلقې دي جوړ شي دا سمندر دا ته پېښم دی وي ګرمواله ویني دا به زبانو دویمه مرحله وریځ د بخاراتو نه جوړ شي کوم چې دا نمکین بلبلې د هوا په ذریعه اوچت شي وي د اوبو د څاڅ کې ډېر واړه وي دا 0.1 ملي میټر وي یا 0.2 ملي میټر وریځ په اسمان کې معلق وي په اسمان کې دا خوري شي او دې سره مطلب باندې ورځ خوري شي په زبانو درېمه مرحله چې کله الله تعالی غواړي په خپل بندګانو باندې د باران په شکل کې نازل کړي د اوبو کوم بخارات چې نمکین بلبلې او ذرات جمع شي نو دې سره دا قطرې کوم چې هوا کې موجود دي نو دا درنې شي او وریځ پر ورځ په دې باندې وریځ پری دي او پسمکه د باران په شکل کې وریږي شاباش د وریځو اقسام وریځ په څلور قسمه ده اولنې قسم کمولو د وریځ پوخ دا د ورځ پوخ وي مو زبانو لکه د هر یو شي د پوخ وي کړه تاسو پوم غنډه د پوخ ورواغونی دا حساب دا سپین قسم ورځ به مو زبانو سپین قسم شاباش کوم چې په اسمان کې غټي ټوکړي په نظر راځي د دې شکل د ګمبد پشان والا بالا یې ګول وي او لاندې حصہ پلان وي چې کله دا په اسمان کې موجود وي دا څه ښکار کیږي لکه د مالوچ غرونه او دا چې ورځ عموما په سخت ګرمۍ کې د غرمې نه وروسته ښکار کیږي او عام طور دا د 4,000 نه واغله د 2,000 فوټه بلندۍ باندې 2,000 فوټه په چې کله دا وریځ د اوبو نه ډکې شي نو دا بیا راورېدل شروع کوي دویم قسم فیروز دا وریځ په زیات اوچت مقام باندې وي او د دې شکل د سپین ګورګوتي پرونو پشان نازک وریځ په خشک موسم کې ښکار کیږي عام طور د وریځ 6.4 کیلومتر نه واخه تر 8 کیلومتر پورې وي په اسمان کې دا په اوچت مقام کې وي دا د هوا په روح سره الوزي عام طور د طوفان نښه او نشان وي دریم قسم سټریټس خورېدونکي وریځ په اسمان کې دا وریځ هر طرف ته خوره شوی دون پشان ښکار کیږي دا په ډیر زیات بلندۍ کې نه وي عام طور د 2000 نه واخه تر 7000 فوټ بلندۍ پورې وي په ظاهره کې دا وریځ خاموش وي تاهم دا د خراب موسم علامت ګڼل کیږي څلورم قسم نیمبس د دې وریځ نوم دی د باران طوفان دې ته د باران وریځ ویل کیږي او د دې رنگ سلیټي وي د دې واضح کوم شکل نه وي ماهرین موسمیات دې وریځ پورې مشاهده کوي او بیا د موسم په باره کې پیشنګوئی کوي د باران اوبه خوږې ولې دي مونږ زبانو دا سورته آیاتونو مبارک دي انشاءالله
افرایتم الماء الذي تشربون نو تاسو ما ته خبر راکړئ هغه اوبه چې تاسو یې څښئ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون آیا تاسو د باران د وریځونه نازل کړي دي یا د مونږ دا موږ نازل دي شابه لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون کوم غواړو دغه ترویج او ترخی وګرځو نو تاسو به تاسو پر ولې نه کوئ زبانه وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا او موږ په دې کې کوم اوچتوي غرونه پیدا کړی دي او په تاسو مو وږي تند ماتون کې وبس کړی دي شابه هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون الله تعالی هغه ذات دی چې نازل کړی دي تاسو د پاره د برنه اوبه او د دینه سکل دي او د دینه زرغونې کې ونی بوټي چې په دې کې تاسو او بل آیات مبارک دی سورہ تبارک الذی اخری آیات ان اصبح معكم اورا ومن ياتيكم بما الله چې دا در باندې دوی چې کوم دا تقوا کې وګ بتاو ستم نه ملو دا وایي چې دا هو الله قوانین فطرت هم ما راوړي مړه قوانین فطرت په لبانې څه شي د جان مخلوق دي نو تاسو هغه به اته دغه په څه تاسو کله پکې نشته زبان لکه څنګه چې موږ ته پته ده چې د باران او بنیاد د هغه د سمندر بخارات دي 97% بخارات د نمکین سمندرونو کې اوچت کیږي مګر بیا هم د باران او خوږي ولې دي د دې وجه الله تعالی د یو قانون په ځای جوړ کړی دی دا یو کنه شابه دا یو طبي قانون دی چې بخارات د نمکین سمندر نه اوچت شي یا د خوږو بخارات اوچت شي الله تعالی د باران په شکل کې د خوږو په صورت کې نازل کوي د باران حساس کې کوم چې سمندر نه د بخارات په ذریعہ اوچت شي په دې کې داسې مواد وي کوم چې د مړی او د وجه شوی ځمکې د لپاره دوباره ژوند کوي دا کې ګوره دا خصوصیت موجود دی د ځمکه مړه شي فاحیا به الارض بعد موتها سورۃ دغه کنه بقره ده کنه سورۃ بقره آیت نمبر 3 ده فاحیا به الارض بعد موتها الله رب العزت امر ځمکه به ته پس سره دې باران سره راکې تر ژوند کوي کوم چې باندې به ځان درشته کنهشته چې پته موږ درا کوي شابه چې د مړیا او چې شوی ځمکې ته دوباره ژوند ورکوي دا د سمندر په اوچته حصے کې جوړیږي دا 1 ملي میټر د لسمې سي نه ګوره دلته چې د کې سره غونډه کې کار پکې کېږي د باران کې بره دا موږ باندې د ګوره د ځمکې ته ډیره زیاته فائدہ ملويږي چې سونه سره په شکل کې مواد د ځمکې باندې تکيږي نازلېږي د باران په شکل کې دا ګورئ تاسو په دې کې زیات قسمه نامیاتي باقیات پاتې کیږي د اوبو د بوټونو او د اوبو د حیواناتو نه پیدا کیږي او دا په ککړتیا سره مشتمل وي په دې باقیاتو کې دننه داسې عناصر موجود وي او دا عناصر منتخب کوي او د جمع کولو د عمل پکې جاري وي کوم چې د سمندر په اوبو کې زیات نایاب دي مثلا فاسفورس مګنیشیم پوتاشیم او نور مختلف معدنیات مثلا تام بازنګ کوبالت او سیسه د سرو نه ډکې وي او دا ساس کې هواګانې د اسمان په طرف اوچت کړي او بیا لږ ساعت وروسته دا د باران په څاڅکو کې دننه شامل شي او په ځمکه راغورځي په ځمکه تخم او بوټي د باران د څاڅکو کوم زیات معدنیات وي او په دې نمکیاتو کې داسې عناصر شامل وي کوم چې د ځمکې او فصلونو لپاره ضروري وي الله تعالی فرمایلی دي ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد سورة قاف آیت نمبر 9 او موږ د برنه ډېری برکتی وبنازل الله رب العزت فرمایي چې موږ د برنه برکتی وبنازل کړی دي نو په دغه خو سره موږ باغونو فصل دانه راځرغونی کړی دي مولوی زبانو هغه نمکیا چې باران کې پسمه راغورځي په مختلف معدنیاتو باندې مشتمل وي کیلشیم مګنیشیم پوتاشیم وغیرہ پکې شامل وي دا واړه مثالونه دي چې د ځمکې زرخیزي په اضافه کولو کې د پاره استعماليږي دویم طرف ته د ایروسولز هیڅ معدنیات موجود وي او دې کې نور عناصر هم شامل وي کوم چې د بوټو د نشونما او د پیداوار د درخېدو کې اضافه والی کوي مختصر د باران په اوبو کې د سره په ذریعہ کار کوي یو شاړس مکا چې د بوټو د پاره د باران اوبه فائدمند دي داسې په دې طریقې سره حل کار 115 ملیونه ټن سره پس مکه د باران په شکل کې راغورځي کدا معدنیات په باران کې نه وي نو به دومره شمکي او ولې بوټي بنوي باندې تاسو جو یار دی کائنات نظام ته تاسو په طوفان نه څنګه بچ کېدل ممکن شوی دی وي دا وي اټم ته سبا ځان نه شابه ماده ته سبا زر وي د طوفان د هوا غ چلیدل دي کوم چې په مختلف درجه حرارت علاقو کې پیدا کیږي په کره هوایی کې د مختلف درجه حرارت نه مختلف هواګانې د دباو فشار د وجه نه پیدا کیږي چې په هغه د سره مسلسل د زیات دباو والا حصې نه د کم دباو فشار والا حصې طرف ته چلیږي دباو په مرکز کې فرق یعنی د کره هوایی په درجه حرارت کې فرق زیات وي نو بیا هوا زیاته تیز شي او د دې سره غټ طوفانونه او جګړونه پیدا کیږي د چې درجه حرارت او د فشار د زیات فرق والا خطو باوجود مثلا په ختیځ استوا او قطبین ځمکه په دنیا کې زیات تیز د هوا طوفان مسلسل نه راځي موږ ته د هغه منګلا هغه خندونو
ممنون کېدی دي مېز کې خنډونه موجود دي دا غرونه چې دي ګوره دا د خنډ کار دی که چېرې دا غرونه نه وي که نه دې هواګانو به موږ ځولي وي پکار دي کوم چې د دې هوا په مخ کې رکاوټ او خنډ جوړ شوی دی د هوا دا چکر چې په قطبین او د خط استوا پکې په خط استوا کې پیدا شي که په دې خنډونو په ذریعه کنټرول نشي نو کوم چې موږ ذکر کړو نو پس مکه باندې په مسلسل طوفانونه وي نو دې سره به زموږ په دې سیاري کې هم د ژوند نوم او نشان هم یاره که چې طوفانونه وي نو ژوند به پکې راشي یو ځل کال کې چېرته څو کالو کې یو طوفان راشي سیلاب راشي بیا لس کالو کې سړی ځي ته نه راځي مولوي صاحبانو او که دا مسلسل طوفانونه وي هېڅکله به ژوند نه وي کېدل نه چا ابادي کولی شو هسې غورځي کتاب نه یو که دوه ورځې پس بیا غورځېږي بیا به نه کېدل اصولي طور په ځمکه کې چې کوم مقام اوچت وي دا د بلندۍ فرق د هوا زور ماتوي ډېر اوچت بلندۍ د فرق سره د ګرم او یخ موسمونو نظام هم پیدا کېږي د غرونو په دې نظام سره نوې هواګانې پیدا کېږي د خط استوا او د قطبین په درمیان کې دوه مرکزي نظامونه په څو مرکزونو باندې تبدیل شي موږ ته پکار دي چې د الله تعالی شکر ادا کړو چې د لوړ لوړ غرونه پیدا کړي دي د کوم په وجه چې د هواګانو رخ مختلف طرف ته اړوي د کوم سره چې د هوا په شدت کې کمی پیدا کېږي مولوي صاحبانو په ځمکه موجود غرونه تیز هواګانو دپاره د زنځیرونو کار کوي د دې غرونو په وجه د هوا زور ختم کېږي د ځمکې په خپل محور کې ښکته کېدل دا هم د تیزو هواګانو یو خو د ځمکه هسې ښکته ده چې هوا پرې راشي نور هم بس دغه شي پروا پرې نه راځي دا چې ورته بیا په ډېر مشکل جوړولی دا هم د تیزو هواګانو د شدت کمولو دپاره هم کردار ادا کوي کومه ځمکه په 23.5 زاویه باندې ښکته نه وي بیا به همیشه په ځمکه تیز طوفانونه موجود وي د قطبین په درمیان کې چې کومې خطې دي په دې کې درجه حرارت یو شان نه وي او د موسمونو مطابق هواګانې بدلېږي نو دې مطلب دا شو چې د هوا دباو په یو توازن کې راوستلی شي او د هوا زور کمولی شي چې کله په خط استوا د قطبین په درمیان کې درجه حرارت کم وي نو بیا زیات ګرمې هواګانې چېرېږي درجه حرارت د فرق د توازن د ساتلو دپاره د ځمکې نه غیر چاپېره دوه خطونه کړي دي دا وزن او کاربن د اوزون او کاربن ډای اکساید د خطونو په ذریعه د کره هوایي درجه حرارت په یو توازن او اعتدال کې ساتي د اوزون خطي متجاوز ایکسکیسیو د نور د شعاګانو جذب کوي او دویم طرف ته کاربن ډای اکساید مختلف او متضاد کار کوي دا حاصل شوی درجه حرارت ونیسي او د اخدو عمل به دا ټول تفصيلات موږ د دې خبري وضاحت کوو چې انسان د پکار شهري نظام ته وګوري او د خپل رب شکر ادا کړي چې دا ټول نظام د حضرت انسان د پیدې لپاره پیدا کړی دی او انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی اټم به څنګه تقسیمېږي دا به سبا وایي واخر دعوانا